د ښځو ویښته خرڅول ډېر ملګرو رنګونه وکړل مولي صاحب وایي په دې کورونو کې چې دا کمې زنانه دي که نه نو دوی د خپل ویښته خرڅوي او وایي په دې لارو کوڅو کې دا ماشومانان ګرځي او وایي ښه په ګرانه بیه اخلي او دومره لوښي به دنیا لوښي به دا زنانه والي نو مولي صاحب دا څنګه دي ښه او یوې زنانه سوال جواب راورسېد چې دا حلال دي او دې کې خو ګناه نشته نو واورې به دا حلال دي که حرام دي ښه نو جناب د زنانه ویښته خرڅول دا حرام دي حرام ښه دا ناروا دي ولې ګوره انسان مقدس دی مقدسه د انسان د اعضا قیمت نشته اوس کو دا زنانه ویښته خرڅوي که نه نو دا د انسان د جز اعضا خرڅوي نو جی د انسان اعضا خرڅول د انسان اعضا خرڅول دا جی ناجایز دي نو په دې کې چې ګوره ګناه ده ښه مهرباني وکئ جی که کور کې داسې زنانې چې دا ویښته خرڅوي پته به ورته نه وي غریبانانو ته ځکه چې نن هم ماته ډېرو ملګرو رابطې وکړې چې مولي صاحب دا څنګه خبره اتره ده آیا دا حرام دي که حلال دي نو جی ویښته خرڅول څه دي دا حرام دي ښه یا یو کس وصیت وکړي چې د مرګ نه پس په زما سترګې وباسه او زما ګردې وباسه نو جی دا حرام دي ښه انسان مقدس دی انسان مکرم دی عزتمند دی د ده اعضا نشي خرڅېدی په خبره پوه شوئ د ده د بدن قیمت نشي لګولی دغه شان د بدن دا ویښته دا د انسان د بدن جز دی جزو نو دې جې قیمت ورکول دا حرام دي ښه نو هر کله چې کوم ځای کې دا ماشومانان دي ایو وی ماشوم را دننه شو او په منډه هغه شاپر ویوړو ویښته چې پکې دننه پراته او ایسته یې لاړی په منډه موږ نو کور نه ووتو که نه نو چې دا شو ماشومانان تنبیه کول چې بی مه کوه دا ګناه ده حرام دي ښه نو خپل کور د ګورئ حرام څیزونه مه رادننه کوئ پوه شوئ په خبره د زنانو ویښته خرڅول څه دي دا حرام دي ښه نو کمې زموږ خویندې میندې چې ناخبره دي مهرباني وکړئ هغې خبر کړئ ښه جي چې دا څیز بیان نه کوي دا حرام دي جي او ګوره ورسته ورځه دا څیز سیوا کېږي ښه ورسته ورځه سیوا کېږي بس یو زنانه بلې ته وایي لوښي به ډېر میلاویږي او بلې ته وایي به وایي سامان به ډېر میلاویږي نو د هغې د وجې نه بیا دا څیز عام کېږي دا ګناه ده چې حرام دي ښه ځان ترې وساتئ